بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو، شاه حسین ما یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، د احمد شاه ابدالي د تاریخ دویمه برخه درته وړاندې کوم. کله چې نادر شاه د احمد خان ابدالي په غوږ د زخم نشان جوړ کړو، نو احمد خان ابدالي د نادر شاه نه د وجې تپوس وکړو. په جواب کې ورته نادر شاه وویل چې د زخم د نشان به ما در یادوي او له دې کبله به ته زما د نسل سره ښه سلوک هم کوي. ملګرو، احمد خان ابدالي د نادر شاه سره کلکه واده وکړه او په دې خپله واده یې تر مرګه عمل هم کړی و. ملګرو، نادر شاه په 1841 عیسوي کې په هندوستان حمله کړې وه او په دغه وجه پوره 8 کاله بعد د نادر شاه خپلو حفاظت کوونکو نادر شاه قتل کړو. ملګرو، د نادر شاه قتل په 1840 عیسوي کې شوی و. کله چې احمد شاه ابدالي ته د نادر شاه د قتل خبر ورسېدو، نو احمد شاه ابدالي د ایران په پوځ کې د افغانیانو مشري وکړه او د افغانستان پوځي د ځان سره افغانستان ته روان کړو. ملګرو، په هغه زمانه کې کابل نه بلکې قندهار د افغانستان د مرکز حیثیت لرلو. ملګرو، څرنګه چې احمد شاه ابدالي د ډیلي نه قندهار ته نږدې شو، نو د نادر شاه د مرګ خبر د هغه نه مخکې قندهار ته رسېدلی و. ملګرو، په دې کې د افغانیانو مشرانو او د هغوی قبایلو د ایران نه د ازادۍ فیصله وکړه او د افغانستان قبایلو غوښتل چې هغوی خپل مشر جوړ کړي او خپل مشر هغه کس جوړ کړي چې د هغې تعلق د افغانستان سره وي. ملګرو، د افغانستان قبایلو یو جرګه جوړه کړه او په هغه جرګه کې د افغانستان مختلفو قبایلو شرکت وکړو او هرې قبیلې خپل یو ځانګړی نوم وړاندې کړو چې دا به د افغانستان بادشاه جوړیږي. ملګرو، په دغه نومونو کې دوه مضبوط امیدوارانو چې یو د ابدالي قبیلې سره تعلق لرونکی احمد شاه ابدالي و او بل د محمدزی قبیلې جمال خان و.